الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورہ فاتحہ 1 نمبر آیات او 1 نمبر سپارہ او 1 نمبر رکوع. پدی آیاتی کریمه کې الله رب العزت د پاره د یو خاص صفت بیانو او به پاغي باندې داغي دلیل بیانې دو او هغه صفت او هغه عنوان هغه داسیو چې الحمدلله ټول حمدونه د کائنات هغه الله لره دي. کچا کړي دي او کسو کې کوي او کسو کې کولې شي او چا کې طاقت وي هغه ټول الله رب العزت لري دي. اوس دا ټول حمدونه الله لره ولي دي نو د دې دلیل بیانې رب العالمین زکه هغه د ټولو عالمونو د ټولو جهانونو د ټولو مخلوقاتو هغه پالون کړي یوی مدد کون کې یوی پالون کې پدې کې ډېر زیات فرق دی. د مدد مثال داسې دی په مخلوق کې لکه یو سړی لته یو ګیلاس وبو ورکي یو وخت کې تګیره او جامې نشته په یو ټیم کې ولا کپڑے ورکي او یادارنګ یو اداره کې ولا یو ورځ داخله والی یا یوزي کې نشیت لاس ولا ورکي یا یوزي کې قرضداري شي لګ مدد او سره وکي دی ته وی اعانت او تعاون او مدد. الله رب العزت مدد کون کې هم دی خدا الله لوی صفت دی ربوبیت رب دی. د رب په مخلوق کې مثال نشته خو اس یو نظیر درته بیانو لکه یو انسان دی د خپل بچی د ټوپۍ د سپلو د جامو داغي د اوسېدلو د ستوګنی او داغي د گاڑی داغي د خوراک داغي د سکاک د ار یو سیس بندوبست کوي نو دی باندې څومره انسان عزتمندو ستړی کیږي او څومره خواري دا برداشت کوي دا د دې یو نظیر شان دی. او یو انسان دی یو ورځ یو سړی سره منډه واله نو دا خو لوی خبره ده خدا بل سړی روزانه خپل بچی سره مړ کیږي او ژوندې کیږي او روزانه په دمانه خولي راځي نو دا دې ته ویل کیږي پالل. نو رب کائنات ستا یو بچی دی هغه تا باندې خولي راوستي او بعض وخت کې خیره کې و یار زما بچی ما ته ونشو او زما بچی زما پکار رانل او زما بچی انسانان جوړ نشو الانګه تا دومره خواري نه کړی نو سوچ کوه عزتمند رب کائنات د یو انسان نه د دې دومره لوی کائنات د انسانانو باغ کې داغه دشمنان هم شته پاگه که داغه پیروکارم شتا اطاعت کون کی او نافرمان هم پکشتا او بیا مولا رزق ورکی ستا یو بچه چه ستا نافرمان شی نو سمر کنزلی ورطا کی او دا کور میں اوباسی او اخبار کی مورکی چه میں نے بیٹے کو عاق کر دیا آئندہ دا پارا ہم دل صور نکی نو بارحال عزتمند و ربوبیت دیتا ویلے کی بیا یو مخلوق تا نہیں حیوانات تو گورا عالمین دا عالم جمع دا عالم وی کل ما سوا اللہ دا اللہ نه سوا چې په دنیا کې څومره سيزونه دي دا ټول عالم دی
بیا د عالمین لفظ جمع راوړی دی، حالانکه عالم د الله نه سوا ټول ته ویل کېږي. نو د جمع ته ضرورت و عالمونه. نو د دې عالم مختلف اجناس دي، مختلف قسمونه دي. چرته انسان دی، چرته حیوان دی، چرته چرندی، چرته پرندی، مختلف قسم سیزونه دي. حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، د خشکی حیوانات، د تری حیوانات، په فضا کې سدي، د ځمکو لاندې سدي، په کاڼو کې سدي، مختلف قسم حیوانات، هوایی مخلوق، فضایی مخلوق، د سمندری مخلوق، عجیبه عجیبه قسمونه دي. ځنګلاتو کې مخلوق، په پرندو کې اقسامات، په حیواناتو کې اقسامات، په عزتمندو په دغه رنګي په ونو کې اقسامات، او د دې نه چې کوم فروټ حاصلېږي په فروټو کې اقسامات، او په عجیبه په اوبو کې قسمونه، او مختلف ذهنونه راوځي. د دې ټول مخلوقات جانچ پړتال کول، د دې خیال ساتل چې دا یو بل سره ټکراو ونه وخی، دا یو بل سره تصادم شکار نشي. دومره غټ غټ مخلوق دي، کاغه مخلوق سره موږ په تصادم باندې شو نو عزتمندو د انسان به خیر نشته. یو میخه چې لیونی شي بیا اصل کسان نشي راټینګولی. کدی ته دا پته ولګېده چې ما کې دومره زور دی او دومره طاقت دی، د انسان نه متاثر نه، د انسان پیروب نه، نو مشکل ده که یو سندام راټینګ کې ټوله علاقه والا. نو بهرحال عزتمندو نو دی وجې نو رب العالمین، ځکه صفتونه الله لره دي چې د دنیا کوم څیز ګورې نو الله یې پالي. تا ته خو ډېر څیزونه ښکاري، ډېر درته نه ښکاري. هغه ټول څیزونه چې تا ته ښکاري که نه ښکاري هغه ټول الله پالي. وړوکي جراثیم، وړوکي جراثیم، هغه جراثیمونو الله هم الله رزق ورکوي. نو سوچو کې عزتمند دا ډاکټران وایي یو نسواري سړی، یو سرګټي اپیمي سړی، یو نسواري سړی چې کله لاړې توکي او یو خراج کې او بلغم اولی، وایي په دې یو بلغم یو ټوټه کې 25 لاک په دې باندې چې کوم مچ کینی او هغه مچ د دې نه پاسېږي، د دې یو خپې پورې صرف 25 لاک جراثیم نخلي. ټیک د زمونږ لپاره دشمن دی، خو د الله خو دغه جراثیم هم مخلوق دی. مخلوق معنی الله پیدا کړی د امتحان دپاره. بعض وخت کې انسان سوچ کوي چې د دې څیزونو په پیدایش کې څه چل دی، او د مچانو ته پکې څه ضرورت دی، او د چینجو ته پکې څه ضرورت دی، او د مار لړم ته پکې څه ضرورت دی. الله رب العزت دا ټول څیزونه د عبرت دپاره پیدا کړي. که چېرته مار نه وي نو د قبر د مار ته ادراک نشو کولی چې مار څه ته وایي. اوس یو څیز موږ نه دی لیدلی او دنیا کې هغې نه موږ څوک یری، نو د هغې نه څوک هم نه یریږي. مړه وایي دا څه ته وایي، دا خو هېڅ شی نه دی. خو چې تا د هغې یو شکل لیدلی وي وړوکی شان، نو عزتمندو بیا د هغه غټ نه خو سړی ډېر یریږي. سړي باندې یو میږی چکو لګوي نو د ده خوله وازه پاتې شي. وایي دا میږی د انسان پورې خاندي چې دومره غټ پټ انسان دی او زما یو چک ته نه ټینګېږي، او سړي نه مې دله چغې وویستې. نو سوچ کوه د لړم چک بیا انسان پیژني د میږي د چک د وجې نه. نو دغه رنګې الله رب العزت دا مخلوقات پیدا کړي دي د دې دپاره چې جهنم موږ وپېژنو. ښه مخلوقات یې پیدا کړي چې جنت وپېژنو، بد مخلوقات یې پیدا کړي چې جهنم وپېژنو. ښه څیزونه یې پیدا کړي دي د فایدې چې د جنت د نعمتونو احساس موږ ته کېږي. بد څیزونه یې پیدا کړي دي چې د قبر د عذابونو ادراک او احساس تا ته کېږي. ګینې بیا ورته خلک وایي قبر کې لړمي، ته وایې لړم څه ته وایي؟ نو دا ټول څیزونه الله رب العزت پیدا کړي دي. بیا دنیا کې عجیبه الله رب العزت دی عالمونو کې او دی سيزونو کې فائدې پیدا کړي. د چې لړم دی اوچی چی د داغي د زهر او دویم د لړم نه جوړي، د لړم نه جوړي، خو هغه نه چې کوم سيزونه وي هغه راوالي هغه مرده شکل کې راوالي. نو دی حواله سره به داغي خدمتونه کوي او کني ځکه عالم تعالم ویل کېږي. د عالم معنا ده د الله په قدرتونو باندې یو نظاره، د الله په قدرتونو یو نخنی خانه. د عالم معنا ده علامت. موږ وی کنه لکه د فلانی څه علامت ده، نو علامت د دې عالم تکي نه وته. نو دا دنیا د الله په وحدانیت باندې، د الله په ربوبیت باندې
الله لټول حمدونه دي الله هر څه کولی شي الله په خاورو کې عذابونه ورکولی شي الله چې د خاورې نه بره عذاب ورکولی شي نو د خاورې لاندې نشي ورکولی د خاورې لاندې خو هم عذاب دی بعض کسان عذاب قبر نه مني مونږ ولې نه مني وای دا به څنګه مونږ د قبر د پاسه د دې خاورو د پاسه د عذاب د کوم طرف نه راشي د قبر لاندې خو ته ګیري چرته تختیدل نشي چرته به تختیدل ته دې سړی سره سمنډه والی شي چې دلته دې بګي الله نشي نو د قبر لاندې خو تیار گرفتاری تیار په جیل کې پروت دی به چرته سي چې کوم الله د زمکه نه بره عذاب ورکولې شي هم اقرب د زمکه د لاندې ورکولې شي چې کوم الله په وخت کې طاقت پیدا دا اثرات پیدا کړی دي چې دې ته دک درد ملاويږي هغه الله چې ستا بدن خوري شي هغه خورلم عذاب ورکولې شي هغه تم پته لګي بهرحال عزتمندو عالم ویل کېږي د الله نه سیوا ټول سيزونو ته یو ځل یو بادشاہ هغه ډېر بدمعاش او سرکش و نو هغه چې کله خبرې کولې نو یو مچ عادت شي وراتلو بابا د په پوز او کله په غوږ باندې کې ناستو ګوره دا عام ساده خبرې د عبرت نو بس سات بس بغری تنګوتی لری کو یو ځل یو مولا صاحب ناستو هغه ته وی تاسو د مولایان وای چې بارسیس کې فیدی دي خلق لكم الله وی ما دا ټول سيزونه تاسو د فیدی د پاره پیدا کړی خو یو د یو ځکه فایده درکې بل د بل ځکه فایده درکې چینجه لتا تخکاری خو د چینجه نه ریخم هم جوړیږي او د ریخم لباس څومره ګرانی شاتو ته ګوري چې مچۍ ده خو د دینه شاتم جوړیږي څومره بهترین غذا ده درکې د هر یو سیس کې د قشان فیدی دي ډیر سيزونه دي عزتمندو دا په دنیا کې چې دا کم آلودگی پیدا کیږي آلودگی او دا ګند پیدا کیږي هغه د ځان سره ځان تراکاږي نو کدا سيزونه نه وي نو دا بیماریاں به نورم زیاتې دي دا موږ چې څومره ګندونه پیلاوو دا حشرات الارض ګور چینجه په نالي کې رواني پروايم دي او چې کوم سړی په نالي کې پریوزي بس هغه به بچکول ګرانی دغه پوزه کې دا ګند چلار شي دي کې هر قسمه جراثیم او چینجه په کې خمزدار خوشاله دا د الله رب العزت یو کائنات دی یو په ګن کې خوشاله کړي دی او بل په ګن کې تنګيږي یو په وبو کې ساني شي غسته ملکيږي بل په وبو کې ساني چې بار روزي ملکيږي عجیب ده الله نو هغه بادشاہ وای دی مولا تا وای جی په دې مچ کې سفیدا په مچ کې بلا سفیدا شته هغه ور دي لږی کې خپکیږي نو حکمت یې درته ویم ول بالکل وایا ویل حکمت خو یو داده ماته چې کوم معلوم شوه دی چې ته یو سرکش بادشاہ او تا نه د دنیا ټول خلق تنگ دي او یو سړی درته سني شي ویلې او الله رب العزت دا مچ را لګلې تا ته وستا زور دی که دومره زور دی نو د یو مچ ته ټینګ شه تا الله خي چې ګور استا زور دومره نه دی د یو مچ د ټینګ نه په ټوپک تخدي مچ نه په ټوپک تخدي اټم بم غراوړه مچ دی کې د چې په اټم بم دی روزو مجال شته کغه تا نو تخ تا الله خي چې ټیک دستا اټم بم کې یو اثر شتا یو طاقت شتا خو ما سره دومره واړه مخلوقات دي چې هغه ستا اټم بم د سره پیژنې نه نو زمانہ کو یریگا اصل یره زمانہ پکاله الحمدلله رب العالمین ټول ثنا صفاتنا ټول لایق اول د هر چانا په هر ځای کې په هر طریقه باندې اغه ټول حمدنا لله خاص الله لردی رب العالمین زکه چې دغه پالون کې د ټول مخلوقات دی د ټول جهانونو دی جهانونو او عالمونو څومره دي او د عالمین نس مراد دی پدې کې ډیر قولونه دي سو کوئی دا صرف انسانانو او جناتو ته ویل کی او بعض عالمان وی چې نه دا د دینه علاوه الانس والجن والملائکه هر څه ته ویل کی کل ذی روح دب علی الارض چې کوم پزمکه ګرځي هغه تم وی او دغه بنو آدم دایم معنا ده اهل الجنه والنار جنت والا دوزخ والا المرتزقون چې الله ول رزق ورکي فایده حاصلې کل مصنوع ار یو شی جوړ شوی ارته ویل کی مختلف معنی دي الدنيا وما فيها خو اسانه معنی ده کل موجود سوى الله هر موجود شی سوا د الله نه هغه عالم دی او دې ته ویل کی عالمونه څومره دي دویمه مسله ده په دنیا کې څومره عالم دي
عالم یو قسم مخلوق ته ویل کېږي، لکه د انسانانو یو عالم دی، د حیواناتو بل عالم دی، د فرشتو بل عالم دی، نوري بل عالم دی، ناری بل عالم دی، او دارنګه خاکی بل عالم دی. دا ټول عالمونه دي. څومره عالمونه دي په دنیا کې. نو وهب ابن منبه دا یو عالم دی، هغه وی ان لله عز وجل 18 عالم. وی الله رب العزت اتل زر مخلوقات پیدا کړي. دا مشهور چې موږ ورو اتل زر مخلوقات الله پیدا کړي. عالم الدنيا عالم منها، دا دنیا پکې پدې اتل زرو کې صرف یو عالم دی. د دینه علاوه اتل زر عالمونه الله رب العزت پیدا کړي دي. موږ ته صرف په نمونه نه دي یادي، اتل زر نمونه څوک یادولې شي چې کوم شي نه دي. انسان پکې یو، دا دنیا دا پکې یو عالم دی، په دې کې څومره عجیب عجیب مخلوقات دي. نو سوچ کوه چې په اتل زر عالمونو کې به نور څومره عجیب عجیب مخلوقات دي. ساينس اوس دې ته ورسېدو، وای نه دا په کائنات کې وی لوی لوی عالمونه پراته دي، نور ستوري پراته دي، سیارات پراته دي، ګلیکسي پروت دی، او دغه رنګ مشتری پروت دی، زحل پروت دی، عطارد پروت دی، مریخ پروت دی، کهکشان پراته دي، پورا د سیاراتو او د ستارو کلی پراته دي. الله وی رب العالمین، که زما کتاب دې کتلې وې نو ما خپل پیغمبر ته ویلي چې ډېر عالمونه دي. یو قول دا دی. دویم قول دا دی ان لله 40,000 عالم. وی دا الله 40 زر عالمونه دي. من شرقها الى غربها عالم واحد، د مشرق نه والا مغرب پورې دا یو عالم دی. امام مقاتل فرمای العالمون 80,000. وی 80 زر عالمون الله پیدا کړي. 40,000 عالم فی البر و 40 عالم فی البحر. 40 زر په خشکی کی دی او 40 زر په تری کی دی. دا امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی. بل قول دا دی ابو العالیه فرمای الجن عالم والانس عالم. جنات یو عالم دی او انسانان بیل عالم دی. وسوا ذلك للارض 4 زوایا. او د دین علاوه الله رب العزت د دې ځمکې 4 زاویې جوړې کړي، 4 کونې، 4 طرفونه ګټونه. فی کل زاویه 1500 عالم. وی په هر ګټ کې به الله 1500 عالمونه پیدا کړي دي. خلقهم لعباد. دا الله رب العزت پیدا کړي دي د خپل عبادت لپاره. خو عبادت خپل شکل وي، څوک صرف سر ټیټي، څوک صرف خبره مني، څوک سکی مختلفه طریقې. د دین علاوه عزتمندو بعض روایتو کې راځي ان لله تعالی، بشک د الله تعالی، ان الله تعالی خلق 100,000 قندیل. وی الله رب العزت چې کوم دی 100,000 قندیل جوړ کړي دي. وعلقها بالعرش، او قنادیل او هغه سيزونه چې کوم دی الله عرش سره راځوړند کړي دي 100,000. والسماوات والارض وما فيهن حتى الجنه والنار في قنديل واحد. واذا ازمکی دا اسمانونه، دا جنتونه، دا دوزخونه، دا الله رب العزت چې یو کم شی راځوړند کړي قندیل نومې لري. په هغه کې اسمانونه او ازمکی او جنتونه صرف په یو کې پراته دي. دا سه قنادیل الله رب العزت پیدا کړي. ولا يعلم ما في باقي القناديل الا الله. باقی کی سدی وی الله ته پتا دا. کعب احبار وی لا يحصى عدد العالمین. وی اسانه خبره ده چې عالمونه لا چا معلوم کړي نه دي چې دا څومره دي. ذکر قرآن پاک کی راضی وما يعلم جنود ربك الا هو. وی دا الله رب العزت لخرونه او عالمونه چاته نه دي معلوم دا الله نه سیوا. او بل ذکر الله وی ويخلق ما لا تعلمون. الله وی د شي زونه ما پیدا کړی دي چې تاسو پیژنئ نه. دا ټول شیزونه الله سره لپاره پیدا کړی. عالم ورته ویلي په الله تعالی باندې نه خدا. شاعر وی وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد. په هر یو سیس کې الله نخي پیدا کړی چې واقعي دا موږ نه دي کړی او الله کړی دي. فارسی یو شاعر دی غوي هر گیا کہ الضمیر ید وحده لا شریک له می
گوید وای کومه غیان چې د ځمکې د راخیږي د الله ثنا وای وای ځکه چې غیاګانو ته ګوري بوټي ته چې کله د ځمکې نه راخیږي نو ټول اول یو ډنډرې راخیږي یو داسې یو تیر شان راوخیږي د هغې نه پس پکې بیا څانګې کېږي او مختلف خاښونه پکې جوړېږي وایي ګوره غیان چې اول راخیږي نو داسې یو ډکې راوخیږي دا تا ته دقه خبره کوي چې الله یو الله زه دنیا ته راوویستلمه او الله یو دی نو الله عجیبه عالمونه پیدا کړي د حیواناتو عجیبه عالمونه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر پریشان شو او زر زر صحابه کرام عراق شام یمن طرف ته پسورلو باندې اولېګل چې زر زر لاړ شي او وګورئ چې ملخان خو نه دي ختم شوي ملخ ټډي ورته وایي نو دا خو چېرته ختم شوي نه دي او ډېر پریشان و چا ورته د حضرت ولې پریشان او په ملخانو باندې سکي بهرحال د یمن نه صحابه کرام واپس رال او ډیر خوشحالۍ سره رال او د عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویلې ملخان شتا چې څنګه ورته دا ویلې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ناستو او په زور باندې تکبیر کو الله اکبر جوش سره الله اکبر تکبیر وکړو ټول په ډیر حیران چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې څه چل شوی او په ملخانو سکی وې سم ځان سره راوړي دي هغه ول یو لپ او خودل ویل چې ګور د ملخان په یمن کې شته موږ ځان سره یو لپ راوړي دي د علامت په تور باندې نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات خوشاله شو بیا ویلې وای ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اوریدلی دي چې الله رب العزت په کائنات کې 1000 امتونه پیدا کړي دي 600 په ترای کې پیدا شوي دي او 400 مخلوقات او امتونه الله په خشکی کې پیدا کړي دي او الله رب العزت چې کله هم دا مخلوقات ختمي دا 1000 مخلوقات یا 18000 مخلوقات نو پدې کې د ټولو نه اول په دنیا کې ملخ ختميږي نو ځکه ما تاسو ملخ پسې لګلې دي مالک ملخ ختم شو نو نبی عليه السلام ویلي اول به ملخ ختميږي دا غي نه پس په پر لپسې یو مخلوق الله رب العزت ختمي وي زه ويریدلم چې قیامت نه شروع شوه داسې عجیبه مخلوقات الله پیدا کړي په سمندرونو کې په اسمانونو کې کهکشا ورته ویل کېږي ګلیکسي چې ورته وایي کهکشا دا آسان الفاظو ته بدلته ویم دا د ستورو د سیاراتو او د ستارو یو کلی یو جزیره دې ته وایي کهکشا الله داسې پیدا کړي یو ستوري څومره غټ دی دا ځمکه څومره غټه ده موږ ته عزتمند اوسه پورې موږ خپل ښار نه دی لیدلی خپل ملک هم پوره نه دی لیدلی تاسو لاړ شئ کوټې ته سند ته دا ریګستانونه وګورئ عجیبه ریګستانونه لق و دق صحراګانې او عزتمندو دا ټول کائنات ځمکه چې راجمع کې دومره غټ ستوري دي چې د هغې په مقابله کې دا یو ذره جوړیږي دانور چې کوم دی 14 لاکھ ګنا د دې ځمکې نه غټ دی 14 لاکھ سورلس لکه دنیاګانې چې راجمع کې د ځمکې د دې نه یو نور جوړیږي بیا دې قطبي طرف ته یو ستوری دی هغه د دې ځمکې نه 50,000 کرته لوی دی 50,000 ګنا د ځمکې نه هغه ستوری لوی دی بیا د دې ستورو لوی کلي الله پیدا کړي دي موږ چې په کوم کهکشا کې زموږ د ځمکه چې په کوم کهکشا کې دا ګلیکسي کې دا په هغې کې الله رب العزت تقریبا 100 میلیونه د دې تعداد ته عزتمند عجیبه به حیران شي چې دا څومره غټ څیزونه الله کړي نورم ډېر مخلوقات دي خو دې مخلوقاتو سره دوربین نشته چې کله نوی غټ دوربین جوړ شي بیا وایي فلانې شی شته نوي کهکشا او نوي ستوري دریافت کېږي او راځي په ځمکه چې کوم د ځمکې په شان چې سیارات کم دي سیارات چې کوم پوره یو نظام شمسی یو لوی نظامونه الله پیدا کړي د دې ځمکې په شان غټ ستوري دي او لوی نظامونه دي بنده حیران شي تقریبا 6 اربه داسې مخلوقات دي غټ ستوري او غټ سیارات دې ته ویل کېږي په انګریزي کې جی ټایپ سیارات دي چې په دې کې په ډېرو ځایونو کې انسان زندګي تیرولی شي عجیبه پیدا کړي
د زندګۍ آثار هم التشتا دغه رنګ د ټولو نه نږدې چې کوم ستوری دی مریخ هغې ته ویل کېږي مریخ څوک ورته مریخ وایي دا تقریبا 55 میلیون کیلومیټره د ځمکې نه لرې دی یو راکټ چې دې ته رسیږي نو په 300 ورځو کې ورته رسیږي په 300 ورځو کې داسې عجیبه یو بل د ټولو نه وړوکی چې کوم کهکشان دی هغې ته ویل کېږي بوني کهکشان بوني د بونا په شان وړوکی او په هغې کې عزتمندو تقریبا 294 ارب پورې ستوري او سیارات او ستارې دي دومره کائنات عجیبه الله پیدا کړي دا سیارات چې کوم دي څه د ګیس نه جوړ شوي دي څه د مختلف داتونو نه جوړ شوي دي او څه مختلف څیزونو نه تورې مادي دي عجیبه څیزونه دي د هغې نه جوړ شوي دي نو دا الله رب العزت عجیبه څیزونه پیدا کړي نور عجیبه مخلوقات یې الله پیدا کړي احادیثو کې راځي جابر رضی الله تعالی عنہ وایي موږ 300 صحابه کرام نبی علیه الصلاۃ والسلام یو سفر باندې لېږلي ساحل سمندر په غاړه باندې د سمندر په غاړه باندې ساحل تشکیل شوی وایي موږ ډېر زیات اوږي شو توشه راشره ختمه شوه اخره کې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ وویل چې تاسو خپلې کجوري راجمع کړئ 2 تیلو کې واچولې او روزانه به یو کس له صرف 2 کجوري ورکولې ویل نورې نشته بیا اخره کې یو کجوره ورکوله نو یو صحابي دی بل ته وایي جی وایي په یو کجوره باندې ممزه کول او په یو کجوره باندې د چا څه کېږي وایي هی وایي موږ ته ارمان د یو کجوري هغه وخت رالی چې کله یو کجوره ختمه شوه بیا موږ پاڼې خوړلې پاڼې بیا اخره کې سمندر په غاړه ته چې ورسېدو الله رب العزت موږ ته د سمندر نه یو لوی عنبر مچھلي راوویستو عنبر مایع په دې فضایل اعمال کې دا واقع شته او د حدیثو په کتابونو کې هم شته نو هغه دومره غټ وایي 18 ورځې چې کوم دی 300 کسانو هغه وخوړلو 18 ورځې یا بعض روایتو کې راځي 50 ورځې 2 میاشتو پورې صحابه کرام وخوړلو وایي موږ ډېر کمزوري شوي وو نو د هغه په هغه چربۍ کې به مو ځان له ښوروا وکړه او هغه به مسکله واپس طاقتور شو وایي دومره غټ چې د هغه دا یو تیر دا یو پختۍ نه ده پختۍ دا یو پختۍ موږ داسې ودروله او زموږ سالار صاحب د اوښ د پاسه یو بارم کې غوستو کې جامه هم کې غوستا او هغه اوښې د هغې د لاندې تیر کو نو د هغه یو پختۍ د تیر د لاندې هغه اوښ لاندې ووتلو داسې عجیب مخلوقات الله پیدا کړي په سمندر کې نو دې طریقه دا مسلم شریف کې دا حدیث دی اوس جدید یو واقعه شوې ده خالد السنیانی دا په عمان کې د میان والا یو ماهیگیر د شلو کالو نه د میان خرڅول غریب سړی اوس یو ناشنا څیزو سره په سمندر کې ملاو شوی دی عنبر د هغې نوم دی ما د هغې تحقیق و چې عنبر څه ته وایي عنبر په دې سمندر کې الله یو مایع پیدا کړی دی هغه مایع الټۍ وکړي الټۍ څوک ورته کانګې وایي څوک ورته باقۍ وایي څوک ورته باقۍ وایي الټیاں قی هغه سمندر کې هغه یو مایع دی هغه چې الټۍ وکړي دغه الټو ته عنبر ویلی کېږي هغه داسې د موم په شکل کې موم هغه دریاب کې چې څو پورې چا خوړلی نه وي بل مخلوق هغه بس د موم په شان په دې دریاب کې رواني نو دې سیټ ته راشي نو هغه ته عنبر موم ملاو شوی دی چې هغه د یو مایع کانګې قی الټۍ دي یا د هغې فضله ده پاخانه الله رب العزت د زناور په پاخانه کې او په الټو کې عجیب څیزونه پیدا کېږي موږ چې کوم مشهور مشک او عنبر یادو مشک او عنبر دا عنبر عطر چې کوم دی د دغه مۍ د الټو نه جوړېږي عنبر عطر چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام استعمال کړي دي ګران عطرونو کې د عنبر عطر دي بنده حیران شي چې د یو مۍ په لاړو کې او په ګند کې دومره عجیبه دا یو څو ورځې دا میانو والا نور تکیږي چې دا څومره اوچیږي په دې کې خوشبو را پیدا کېږي او د دنیا په مختلفو عطرونو کې بیا دا استعمالیږي عنبر عطر نو هغه بیا ټایمز آف عمان ته انټرویو ورکړی دا او هغه وایي د نن نه پس مې بس د میانو کار پرېغوستو بس دغه د میانو دا ګند چې راته میلاو شو په دې یو ګند باندې الله مالداره کړمه او هغې تقریبا
80 کیلو ورته ملاو شوی دي. عام انبر چې ملاویږي 10 کیلو 5 کیلو وي، دته 80 کیلو د میانو دغه ګند ملاو شوی دی او مالدار شو. وې د نن نه بس ریل اسټیټ کاروبار شروع کو او د دنیا مالدار ترین انسانانو کې هغه شمار شو. او دا انګریزي لیکلي دي چې دا انبر چې کوم دي